وقال أنيب بن الزبان النبهاني، أنيب بن زبان نبهاني سيب خپل اشعار خي. أنيب دا مصغر د خاک دا جاهلی شاعر د بنو اسد بن خزیمه ته خبري کوي او لاري باري ته خبري کوي ستاسو مډیر خراب کړي او غیر د سیاسي جمعنا لكم من حي عوف ومالكي كتائب يرد المقرفين نقالها لهم عجز بالرمل فالحزن فاللوى وقد جاوزت حي جديس رعالها وتحت نخور الخيل حرشب رجلة تتاح لغرات القلوب نبالها أبا لهم أن يعرفوا الضيم أنهم بنو ناتق كانت كثيرا عيالها جمعنا لكم من حي عوف ومالك. اے بنو اسد خلقا مودی عوف او دی مالک ولا دواړه خندانونو نه تاسو ته مونږ را جمع کړي دي کتائبه ډېر ډېر لښکرې کتیبتون جمع سیده چې دغه دوه قبیلونه مونږ ته ډېر زیات لښکرې را جمع کړي دي خلاصیر نه نشئ مندلی او داسې لښکرې مې را جمع کړي دي که نه سپاهیان دي یرد المقرفین نقالها د هغو سزا د هغو غضب او قهر څه ده هلاک بکی مخلوط نسل خلق. تاسو مخلوط نسل خلق یای مقرب چا تیل شي مخلوط النسل انسان تیل شي موری ربی او پلاری بل سوبی سیده نیت د مخلوط النسل یل شي کنه شي دوه نسل سره کې څه ملو شي بل نسل ولا یوردی په معنی دی ورکوالیس تبابم کی هلاک بم کی ارد یوردی من اهلک نقالو هم سزا قهر عذاب لهم عجز بالرمل فالحزن فلوا دی دی لخکرو لکوم اخیری حصہ ده د رمل لکی کې د بیا رمل نه پاسه خزن لکه بیا لوا دومره اوږده ده دومره لکو کې خو زمونږ صرف د دې لکی ده وقد جاوزت حي جديس رعالها او به جديس قبیله به اول ته شرط لري وکنه چې دې ځای ته خو دې مونږ ول سر رسیږي رعال من سر چې دومره ستر لخکر ده کنه چې د دې ول ابتدا مقدمه الجيش سی دا په دې ځای نه کې ده او چې کوم مؤخره الجيش ده کنه مؤخره خو پکې نه وي کنه خو بساسي پکې وایا چې مؤخره الجيش په دغه ځایونو کې ده بیا به قلب څومره غټي میمنه مې سره خو بیا وګدای سیده وتحت نحور الخيل حرشب رجلة بیچ د وسیانو لاندې د سیډیر دي د خلک کنه ته بیچ لکه ټډیدل لکه د ملخي چې وځي کې سره پازيږي یو مخله ملخي سیل د کتلې ملخانه نه خو پیدل سی کنه زنه دی وزر ولا ملخ یا پچیږي زنه به ټوپونه وحیده سی ټوپونه وای زموږ زمره لخ کړی دي وتحت نخور الخيل د سیانو د سینو لاندې نحر خو ورمیک تل شي کنه مراد تن سینا ده حرشب الرجله رجل پیدل تل شي حشرب منه هغه ملخ چې هغه شنی شي وزر مزر ان ټډیدل د منګای په شان د دنیا مدوم کړی ده تتاحو دا ټول مکرر دي د پاره چې لغرات القلوب چې کم غافل ژوند دي نه بالو حدیدی ولا غشیم دي د پاره مقرر دي غافل ژوند نه سرو غرتون دوکی تل شي کنه چاته پټونی ورشي ابالهم ان يعرف الضيما دا قبيله سي زمون قبيله ته د دې خبرې نه انکار کی چې ظلم او پیژنې ظلم د چیرته پیژنې د په نورو ظلمونه کې دوبنه چې ظلم نه د کړه یو سړی باندې شي غربت نه رغله غریبانه څه پیژنې صحیح دا یو سړی باندې شي ظلم نه شي په ظلم زور څه پیږي کنه بل سړی پرې خاندای رسته ځان ته مظلوم یم خو مظلومان نه پیژنو ابالهم دا د خبر انکار کوي ای يعرف الضيم چې ظلم او پیژنې ولی انهم بنو ناتق دا دغه خزی بچی دي چې مخته نه پیدا کیږي ناتق الرحیم خاصی تل شي بچی ډیر پیدا کیږي ناتق کولویدل تل شي کنه چې رحیم کولاوی خو من ډیر بچی کیږي کنه نه بنو ناتق کنه د کثیر الاولاد خزی بچی دي کانت کثیر نه عیال او چې د عیال ډیر چورونه دي ډیر به سوت سره غړول شي ترونه دي ډیر وی نسل ډیر سړی دي ډیر بخښو ته ډیر نه ګوري کنه نن مخ کې عربو کې د عادت لکه مون خلکو کې عادت چې سړی دي ډیر به د نسانګ وهي فلما أتينا الصفح من بطن حائل بحيث تلاقى طلحها وسيالها دعوا لنزار وانتمينا لطيئ كأسد الشراء إقدامها ونزالها فلما التقينا بين السيف بيننا لسائلة عنا حفي سؤالها ولما تدانوا بالرماح تضلعت صدور القنا منهم وعلت نهالها ولما عصينا بالسيوف تقطعت وسائل كانت قبل سلما حبالها فولوا وأطراف الرماح عليهم قوادر مربوعاتها وتوالها
فلما اتینا الصفح من بطن حائل چې کله د حایل ځای سیا په دې کې مونږ منځ ته راورسېدو که نه دې کې یو غرم و که نه چې کله مونږ د هغه وله شیش ته رسېدو لمنې ته راورسېدو صفح لمنې ته شي که نه لاندې دې ته چې راورسېدو بحیثو په د سرګي سره طلاقه طلخها و سیالها چې د طلخ او د سیال کومې ونې د سره کې میلاو شي ځنګلات هم ولته کې سیده ندعو لنزار ناغه بنو اسد قبیلې مقابلې دپاره موږ ورته چې راشه کته کړه وای نزار قبیلې ته وي سیده چې راشه د نزار قبیلې ته په ون تمینا لیتوین هغه خو د نزار تللي وګو که نه چې موږ د نزار دپاره چې موږ نزار یو لنزار دا خو مندوب وي که نه مندوب خو پېژنې که نه چا دپاره څه واس کوي استغاثه یا چا نامې اخلي دې ته لام استعمالېږي لام اجاره صحیح ده یا للمجیب د مجیب مدد وکړي خلک یا یې که نه یا للمجیب نو د وغیره نو د بي کې استعمالېږي دعو لنزار د بنو اسد نزار دپاره دوی ته للي وکړو وانتمین لطوین مو بیا طوی قبیلې ته ځان منسوب کړو صحیح ده انتمام نه نسبت کول او داسې شو مونږ که نه که اوس د شرا لکه د شرا ځنګل څه ده د دې په ازمریانو په شان دي مونږ وو اقدام و هوانزاله زمونږ پیشقدمي د اکه شان دی وه او زمونږ جنګ اکه شان دی وو ازمریانو په شان دي مونږ مخته روان وو فلما التقینا بین السیف بیننا لسائل عنا حفی سؤالها چې کله موږ سره کې مخامخ شو مډبیړ مو شو نو توري بیا دا خبره ښکاره کړه د دوو لښکرو منځ کې هغې ښځې دپاره چې موږ په باره کې تپوسونه کول شي څنګه څوک پکې تکړه څوک تکړه نه دي توري وله ښکاره کړه چې څوک تکړه او څوک نه و تکړه حفین خو پټ تیلی شي که نه یا اصرار کوي سوال کې صحیح ده انت حفی عنها قرآن کې شته که نه ولما تدانوا بالرماح تضلعت چې کله دو نږدې شو که نه نزو سره نزیخ ورسره وي که نه تدانه نږدېنه تیلی شي که نه نتضلعت صدور القنا منهم نه د نزو وله چې کومه خوکې دي دا ترېنه ماړې شي د دو وینې نه ورکې ورنام بسلې تضلع دې تیلی شي چې کله غوا یا اس خړې وښه وخوري ونډه که نه پختۍ راډډې شي زویل راوځي که نه نو دا معنا ده چې نزې ونه ښې مړې شي وینې کې و نزې مرکې وردنه کې څوکې که نه کوم خوکې دي که نه نوک دا ماړه شو وعلت نهالها او دوباره هم بیا ووهلو که نه هغه نزې ونه ماړې شولې چې هغه اولې پیرې کې ونه وینه څکلې او دوباره څه بیا ووایي بیا ونه وینه څکي که نه دل شي عل یعلو صحیح ده نهال وتل صحیح ده نهال نزو که نه دوباره وبسکل ولما عصفین بالسیوف تقطعت چې کله مونږ تورې د لرګیو په شان دې راواخیشتې سړی توره نه رخلې توپک ته چوګ لاس شي بیا خو بېغیرتوب خبره ډزونه کې ګزارونه کې که نه لکه لرګي ته لاس واچوي ووهه خیر ده داسې یو کوتک سره خو څه نه کېږي زیات نه زیات به خوږ شي بیا یې لاس کېږي مړ دی کو بیا خو بده یې که نه دی چې دا خبرې پرې ده مونږ ته تورې رخیستل د لرګیو کوتکو په شان دي ښه تورې مې راواخیستې د کوتکو په شان دي تقطعت وسایل بیا هغه رشتې مشتې وسیلې او اقربا یا قرابت ختم شو كانت قبل السلم من خبالها چې مخکې د هغه له رسۍ روغې موټې وي خو چې یورې مونږ تورې راواخیستې ټولې رسۍ مکاټې کې ټولې رشتهدارۍ او قربت اوس مونږ نه پېژنو صحیح ده اول درته پکار وه چې ځان مو پوهې کړه وه هېڅ کله مې داسې کار څوک چې تورو ته مې لاسونه تېر کړه هغو ته پته ده چې خندې خرابېږي که نه تخته نه فولو منډې کړې وتښتېدو اطراف الرماح علیهم خو بیا مونږ ورپسې ورستنه که نه د نزو له طرفونه ورپرې خښېدو لکه څوک منډې کې وي بیا لږ لږ لاګي که نه قوادرو مونږ وله د نزي پې بیا غالبې وي قادرې لږ لږ خوښ شوي ورنه مربوعاتها وطوالها ځنه نزي پکې منډۍ وي درمیانه کې څومره سي ځنه پکې اوږدې وي ښه دا د دې شاعر خبرې د وخته عمرو بن معدي کرب سي خپلې خبرې کوي اوس وقال عمرو بن معدي کرب عمر بن معدي کرب صاحب څه کوي دا اوس خیانه کوي چې ګوره سړي ته که جمال حاصلېږي که نه یا څه ته حاصلېږي دا په دې نه حاصلېږي چې ته څه کې ښه لباس واغوستی ځکه خبرې کوي لیس الجمال بمیزر فاعلم وان ردیت بردا ان الجمال معادن ومناقب اورثن مجدا أعددت للحدثان سابغة وعداء علندا نهدا وذا شتب يقد البيت والأبدان قدا وعلمت أني يوم ذاك منازل كعبا ونهدا قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا ليس الجمال بميزر په ایزار کې او په لباس کې خو جمال نه دی اخی شي چې دې سره سړي ته جمال حاصل شي میزار منه لباس پوشاک پالم په دې خزانه پوي کې سړیا و ان ردیت بردا اگر چې کتا ته خولي کپڑا در وغستولې شي نه بیا په دې ونه ته جمیل نه ګرځي
صاحب جمال نگرزی بردن من منقش شدر حسین شدر ان الجمال معادن و مناقب حقیقت خو جمال نوم د چی د معادن او د مناقب ده معادن من انصاب چې نسب او حسب دی لوی بل مناقب دین حسب مرده خو مراد نشه د خصلتونه خادتونه خو بیان درکیوي او رسنا مجدام دا دو شن شکی سړی کی مجد پیدا کوي میراث کې د مجد بزرگی در کوي مجید ګرځي په دی باندې اعددت للحدثان سابغه ما خود زمانی د پاره و د سی کوشاده زغره تیار کړی د کوشاده وعداء او د سی واسمی ولا تیار کړ د چټیزی منډي وهي علند او مضبوطم ډیر ده ما د زمانی د پر شواله نه تیار کړی دي کنه لکه سړی ځان د پر ارش کی دی که څه حالات در بنی راشي کنه ته مشکلات نه سم زمانی د پر اول نرشه تیار کړی زمانی بنی صبرسانه د پکار کې د سبا دښمن سره واوړي کې د سبا در بنی غریبانه راشي زار چې تیار کیږه ما عادت للحدثان حدثان شمر د حوادث الدهر حدثان نو تل شي سابقه من کلاو صغره وسی صغره سیده خ مضبوطه ده وعدانا غاس چې منډي تیزه عاد منډي تل شي کنه عدانا علند من مضبوط نهدا نو دسی واسطه کنه چې قوي قامت تسیده زخیم د زخیم کتاب خو غټ تل شي کنه نهدا من قوي سیده یو مضبوط یا ځون ته خبره ښه کنه یو بغاټ وسی خصستان وي نهدا من علند من قوي سیده قوت ورکی سیده او دنه حد شتل شي زخیم بډه یا غاټه کنه خسره دی بډې د سینه ده بډې صرف غاټه بلکې قوت اور کې شته سید زنه خاصی غاټي سنډا کنه ودا شتو بنو دسی تورا در سره چې لکيري دی پکې یقد البیز د سړی د وسپنی ولا سر ټوپیم کټکای چې وسره واه کډيري وسپنی ټوپای ځانته چې کپړې به د دوامن زکوم اندوانی په شان دي ولابدانا او د بدنونو مسدي دا بدله قد د ټوکړي ټوکړي کوم د پری پری بواچوم قد د قوت کټکولې دل شي کنه وعلمت پدی ز پوی مچ ان یوم ذاک مناجن چا غوري ز خامخه جنگیدون کایما کعبا و نهدا کعب او نهد قبیله سره دلته نوم دلته بل شتل شي نهد سیده ټیک شو قوم ددسي خلق دي کنه زمونږ ولا اذا لبس الحديد چې کله اوس پني څو غستي اوس پني غستول من اصليخي کې ځان پټول کنه تنمر د مزماريانو په شان دي ښکاری نه مرمنه تیندوا لې پاړو د چيتي په شان دي ښکاری حلقا چې د حلقي وګوري د زغرو کې وقد او په کې چوغړي د کړي ماړي په کې وګوري د زغرو ها لکه د کومې دی زغره چولې کنه د کې د حلقي وګوري او در کې بندونه وګوري کنه د زغری غونې سړی ور کې لاګي کنه پاټي ور کې دی دا نو یې سبه د زمریانو پړان په شان دی لاګو به مختصه كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعد لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى وبدت محاسنها التي تخفى وكان الأمر جدا نازلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بدا هم ينظرون دمي وأنظر إن لقيت بأن أشد كم من أخ لصالح بوأته بيدي لهدا ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاء زندا خوز د مختصي کل امرئ یجري هر سړی زوړي باغ شای یوم الایوم لوی حاج جنگ ورزیتا بمستعد سی تیر کړي مغه بوډي کنه سید جنگ کې به وسن نه سربيږي کنه خو د مخ نه ستیر کړي مغه بزن سره وړي ما به جنگ کې جری کوي ځان سره نو ما خو ذکر شن ماشاءالله الحمدلله ځان می تیر کړ د مخ نه د وسیي به کنه چې لمر ایت نسان کله چې به مخ خپل خزي وکتلې یفحسن چې ډېر تیزی کولې منډي کولې بالمعزه په د غزمه کې سخت زما کسي سیده پکې منډي وهاله شد ډېرې تیزي سیده خزي منډي ورکی وایي کنه انا سي دښمن ول خزي تختی ویر شروع کوي کنه شروع کوي به چې پاغو خزو کې ما وا محبوب ودا پکې رخکارا شو او بدت لمیس خزه د محبوب د زماده پکې رخکارا شو می کتله سیده چې د دې خزه ورسوږي بس پرېدا کأنها بدر السماء د شکل لکه د سور لسن سپګمۍ و اذا تبد چې کله رخکارا شو او پردا خو دې ټیم کې سړی پردو غمونه کی کڅ کله ته نو بل ټیکرای تختی منډي کې خو تختی کنه نه د سیواله ک جمال ټول مخدسی وبدت محاسن التي تخفى او چې کوم د دې محاسن دي حسن لکه ورزي شول د مخفي زینسی دا ټول تخکارا شو چې کوم پټ وکانه الامر جدا او مملار اختیار شي و
مختصي نازلت کبشهم ولا ار من نزال الکبش بده دا غل اخکرو لی مشهور د مشر مخ د پکې کیږي کنه نازلت کبشهم دی غوله ګډ می هو ګډ کبش ګډ تل شي کنه نه د مشر ګډ په شان دله می کړي کنه شي خاصي حمدا کوي ځان خو دې ټولا کړیا نزلت دي سره می جنگو کو خمت سره زنو جړه کاو کبشهم د دوله مشر ولم ارى من نزال الكبش بده د دې مشر سره جنگیدل نه خلاصې می نه مونږ می شرزا ولم دي سره ځان په شکل غړ کا هم ينظرون د میدو زما د ویني نظر کول کچر تر د میلاو شي ویني اوس کو کنه نظر مونږ بدل د صدقه کو پلانکې شی کو دبو کو خشلې وکو وانظر ما د نظر کول ما ولا نظر کړي ان لقيت کو سره یو مری می مخ مخ سش ولا خبره بین شد سخت عمله په کوم ځان په قتلوم کم من اخین لسوالخین ډیر خوګورونه می تیر شو ډیر خوګ ملګری او نیکو کار کسان بوته بيدی له د خپل لسون می قبر ته کوسکو بوته من ځای چته ور کول کنه صحیح ده ما ان جزعت ولا هلعت نمی پر یاد کو نمی جزع پس کنه او یریدما ای سره بنیونه شو هل عمنا نه شکری کول کنه ان جنگ کې مې د سین خدای د میرات ما کی او ویلی مې خدای صلات کا وغیرہ موالد سره خلی کولی ویلی مې سره خلی چواله سره خورسته به خیمانی کنه چې خیمان نشو من خاپش مولا يرد بکا ایزند او پیدا زما کا زوا جړه ما کنه نه پیدا خنر کې نه مړه کا سان ژوند کیږي البسته اثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا اغني غناء الذاهبين يا غناء الذاهبين اعد للاعداء عدا ذهب الذين احبهم وبقيت مثل السيف بردا البسته اثوابه خپل جامع می تور وغستوالي سيده معنا صد کوم ملګری می صدی خخ ملګری دوته مکافان ورکړل په خپل لسونو بني سيده چې کوم کې مړ شي خو مغو جامو کې می خخ کو کنه خو به څه سړای نه یم خاکنه الحمدلله چې پیدا شوم از مضبوط یم وخلقت یوم خلقت چې کوم ورځ پیدا شوم نو خلقت جلدا مضبوط پیدا شوم طاقتور یم پهلوان یم اولا از سخت یم جنگ د پر جوړ شوی جلد اصل کې سرمنی دی کنه جلد مضبوط تل شي سیده سرمن ته مضبوطی وی کی اغنی غنا الذاهبین کوم کسان زما تیر شو مړ شو کنه د دغانو نه غانم زد ما غود زای نیون کایم ما غو زای نه سم الحمدو ولی ځکه چې یو کې بهادری او ما کې بهادری شته او کې کوم خصوصیات ما کې ټول شته وسم خلک چې لکه نه کونی ژوند دي د مغو ځای زنی سم او ګره سود د سیمه چې اجران دی ول کتب ختم شوه ده زو سي اجران د چلو ما دنیا می روانه کړی ده او غنی غنا تاهبینا چې کوم تیر شي کسان سدي د غوله غنا سي یا خلیزای هغه زو سر ډکاومه خلیزای می وسم ډکړه ده او اعد للاعداء عد دښمن د پاره ز تیار شمرل شوی کفی شمرل شوی خلک چې ته کفی چې ته وي ذهب الذين احب ما کسان خورنه لاړ وفات شو کنه چې ما سره مینه ساتله اوس د صفات شوی لکه تور په یوازې نیام کې پاتې شو بقیت مثل السيف فردا د توري په شان دی یوازې پاتې شوی توري سره بل توري سګنه کېږي د نیام کې کنه مختم دا خبرم دا عمر سیبم دی وقال عمرو نیزن ولقد اجمع رجلي بها بدا غواس بن الناس مخفي د سیراټولی کې را ګرځې می کې حذر الموت د مرګ د خطر نه مر خو نه ځان خو بچکای کنه دي ته په حضرنی شي ځان لیونی په شان چا باندې ورشي کمال ده چې دښمن خراب کی کنه او ټول د عقل نه کاروالی جذبین نه ویني لپرو روز شیمه تختیدون کې یما یعنی ما په کې ځنه ځکه منډه وهله منډه خو واه کنه کم زه خطرناک وي ولقد اعتبها کارهه واس بدا میدان جنگ نه تویدو خوان بنار کول خو بیا په زور ته سره د نه خواندې به مرته او کله کله نفس تیر شي د نفس بنا غوخته کنه د نفس به ولرته او چې ته خامخه جنگي کني کاری هتن از د پاره حين للنفس من الموت حرير چې په کوم ټیم کې د نفس د مرګ نه تخت ولا واجم موجوده حرير منه تختیدل کنه کوم کراهت واجه سی سیر تخته دا واجه موجودي خو وجود ما نفس چې نه جنگيږي و كلما ذلك مني خلق وبكل انا في الروع جدير دا ټول چې ما کړی کنه د سینې د شانمیز د کړي الحمدلله قدرتي رکی دی والنه كلما ذلك مني خلق د زما ذات دي د زما پیدایشي شیان دي وبكل انا في الروع جدير سره د ټول شیانو و د خوف او خاطر کې شی ملایک مددي چې جنگ ما سره شو ز جنگ وکم جدير په معنی دي لایق تل شي کنه روع په معنی دي جنگ سره شي خوف تل شي وابن صبح او د سبعی زوی اوسو ګره ماته خبرې کوي سبعی زوی معنا د سبا زمانه کمزوره سړی ځکه سبیټون کې کمه خازي چې علوک سو شي هغه چې بچای کمزور وي کنه ډرپوکی و غیره
سبای ټیک نه تیاری کې خو نه وي که نه څوک خو ځنه خلک خوښ سبای ټیم کې ښه وي که نه ځکه چې ټوله شپه خوب وکړي ښه وي خو دا بس دو عربو خلکو خپله کنایه د وابن صبح د سبعیز وایي یا کله کله د وابن صبح لفظ چا تېر شي مضبوط سړي تېر شي ځکه د عربو دا عادت و چې کوم پکې ډېر مېړنی کس به سبعي حمله کوله خلک غافله یي که نه وختي راپسېدلی وګوره بالا ده یا خو د چین شي وابن صبح د سباز وای ده که دا کلمه د بزدل په معنی بیا خاصې توهین ده پکې د دښمن که نه که بیا د بهادري کلمه به پرې طنز کې هسې ټوکې ورپرې کوي لکه چاته څه وایي بزدل شی مزریه وابن صبح د سباز وای یعنې د بزدل زوی صادرن چې دا غافلم د یعیدنې ماته دمکیانې راکوي اوس ما له په الناس مجیر هېڅوک به دې ته پناه ورکوونکی نه شي میلاو ما عشتو که څو پرې مې ژوند څه وي پناه به ونه مندي ته ماته دمکیانې راکوي هېڅ کله نه شي خلاصېدلی